روایت کې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا څومره غټ سروې ذبح کړو قیامت ورځې پل صراط باندې بدا په مغه سروي باندې ناس او پل صراط باندې بیغا کراس کوي اور ورته هغه شیخ څه چې اواوی بیا واخو شګړی پړی نه نیولې وي ولګه غټ سروې وغلا د خپل بنده ندیو چې مضبوط سروې اخستل پکار دي اور علماء لیکلي دي چې دا سروې ځان سره دسه عادت کا چې کله ته زبکه تاسو ترګونه اوخ کی رواني وي د غسترګونه اوخ کی رواني وي شیخ الهند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه په باری کې رضی چې غوابي واخصله هغه ته بي غاړه کې هار واچولو هغه باندې بي نکریزي ولګولې دی وجنه د سروي باندې نکریزي لګول هار چول دا هم علماء لیکلي چې دا مستحب عمل دی چې هغه کې حسن پیدا شي او درس نه چې فارغ شوي به بي سروي خپل باندې بوتلو هغه به وسره ولو شپې به دغه خدمت کولو او چې کله درود د مده درس تراله نه غواب ور پسې کور نه راغله او د سیاده تکړی و چې غې د به اشاره وکړي چې دلته ودرېګا اب ورته بار ولاړو خوراک سکاک پینې کولو چې شیخ الهند رحمت الله علیه کله د بخاری درسو کې بار اله نه غواب ور پسې کور ته روانه شو او چې کله قربانی روزي سبق کول سترګونه به وخ کې روانې وي چې زه دا نه غواړم چې تاسو سبق کوم تا ما سره مینه ده تا ما ته مدرسې نه بار انتظار کړی دی خدای الله حکم دی الله رته دا ویلي چې کم شي در باندې ډیر ګران وي غاصب کزه کده سبق کو د بیا غ سروي سره خبرې کولې به به غدا بعد غاصب کړه او موږ خدا کار کو اختر شپې باندې راولو نه سروي موږ پیژنې دي موږ پیژنو موږ نه یریږي موږ نه یریږو ښا ندیو جن فقها لیکلي چې مخکې نه خستل پکار دي دا مستحب عمل دی افضل اور بهتر دغه دی چې دا سروي په خپل لاس باندې ذبح کړي اور کچری کساب باندې ذبح کړي نبی چې سو کې غا چاړه ګرځي په دې ماره باندې نته بغیر لاس باندې لاس کې دی غاب وی چې بسم الله الله اکبر تبو وی چې بسم الله الله اکبر کدی کساب اور د ذبح کول ولا کې یو کس غم بسم الله الله اکبر وینلو نه سروي مردار دی دې کې به احتیاط کوي ښا اور کبي لاس نه کې دی لری نه ودرېږي نه بس خیر ده او چې چاړي باندې د لاس کې دور بیا بسم الله الله اکبر بوای ذبح په وخت کې د سروي چې کم مخته د قبله طرف ته کې یعنی چې موږ ذبح کو مخ دې طرف ته وي خپې به دې طرف ته وي او سر به دې طرف ته وي او چاړه ورته خاط تیزه کې خب تیرا کې چې زناور ته ډیر تکلیف نه وي دیو جنا د یو سروي په ذبح کولو کې بل سروي مخته ذبح کول دا مکروه دي هغه د تکلیف ته تکلیف نه ورکه پڅې چاړې سره به نه ذبح کوي هغه کې زناور ته تکلیف ته مکروه خپې ورته وتړي به راکاږي نالې تا او دغه ونې تا اور دا مکروه سروي ته تکلیف ته دا باندې کې فقهاو د دینه منی کړی دي ذبح په وخت کې جبه سره نیت کول ضروری نه دي البته بسم الله الله اکبر دا په جبه باندې ویل ضروری دي کدا د وینلو قربانی ده نه کی مسنون دعا دادا چې کله سروي ذبح کوي غنه مخ کې دا وای انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك بسم الله الله اکبر غدبات ور میں چاړه وګرځي دا دعا ځکه اور قسم نه وا دا پوسټر باندې لګیدلې دي نه ځکه خیر د ځان سره په کاغذ باندې ولیکي او کني موبایل کې پکچر والے زبانه مخ کې به وای زبې د بعد به کومه دعا وای اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليهم الصلاه والسلام معنی سره سب بهترین دعا ده یا الله دا سروي معنی د سه قبول کی لکه څنګه د خپل حبيب محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه قبول کړو د سه معنی قبول کی لکه خپل خلیل ابراهيم علیه الصلاه والسلام نه قبول کړو پښتو کې خو ویلې شي کنه پښتو کې دا وای خو کم از کم دعا خو کنه زبې د بعد به دومره انتظار وکي چې دا سروي یخشي دې د بدن یخشي هغه د بعد بدینه سرمن وباسه اور کاږي کې ساوا او بیا ورنا سرمن وباسه دا مکروه دي هغه وجدای ته دې کې یو خود زبې تکلیف غیته ورکو اوس نه چې سرمن وباسه دا ډبل تکلیف دي او شریعت دینه منی کوي اکثر دا کسبان دسي کوي اکثر مذکوري چې ډیر دسي کوي کم پکې دسي چې تبلیغ کې وخت لګیدل یا علماء سره ناس پاسې غینه کوي چې سروي زبا کیسه ونه نوځي به په د سینې باندې چاړي سره وي دا مکروه دي زناور سره د ظلم کړي چې کله د زرکتن دا په تاسو ودان کیږي ها فضل اعمال کې شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکلی کنه
چې سړی و ماری ګیر کړی و هغې نه ارګرد اور ولګولو هغه ته ښه تکلیف وکړو هغه د بعد یې مړ کړو نو چې کله زرکدن شروع شو سا ورنه ننوتله بچو نه تپوس وکړو چې پلاره څه ګناه ده کړي وایي ما نه ارګرد اور لګېدلی دی سوزم ده جیسا کروگے ویسا بروگے مخلوق سره د رحم حکم راغلی دی دیو چې نه هغې ته ذبح کې به زر نظر چې هغې نه ساوځي زر نظر هغه ذبح کړی شي دا به کوي اور دغه رنګې چې سا ورنه نه وي وتلي ایسه زه ورنه غوښه کټ کې چې پاخه کو وي خورو دا هم جایز نه دي پرېږده چې هغه ځناور یخ شي سا ورنه وځي هغه د بعد خیر دی ورنه غوښه که بیا کټ کوي نه ټیک ده بل چې کله سروې ذبح کې د هغې غوښه د هغې سرمن او د نورو اجزاو څه حکم دی د قرباني غوښه په خپله باندې خوړلی شي ښځو بچو باندې خوړلی شي په ملګرو باندې رشتهدارانو ته ورکول مستحب دا دی چې غوښه درې حصو کې تقسیم کړي یوه حصه ځان ته یوه حصه رشتهدارانو ته درېیمه حصه غریبانو کې تقسیم کړي محلې کې پردي خپل خپلوان څوک وي هغو کې تقسیم کړي یعنی فقراو اور مساکینو ته ورکړي قربانی غوښه فقیر ته مالداری ته مسلمان ته کافر ته ورکولی شي که چا سره ګاونډ کې سیک دی هندو دی عیسائی دی یهودي دی هغې ته یې ورکولی شي قربانی غوښه در دور روزو نه زیات هم ځان سره سنبلولی شي هېڅ مسله پکې نشته بلکې فقهاو دا لیکلي چې هغه سړی هغه ډېر زیات غریب دی غونډ کال بچو ته غوښه نشي راوړی هغې دپاره افضل او بهتر دا دی چې دا غوښه کېدي او غونډ کال کې لږه لږه په دې بچو باندې خوري غونډ کال د په دالو باندې ورته کولمې شنې کړي اوس لا غوندې خیر دی غوښه کېده وه چې د بچي د غوښه وخوري خوشحاله شي ښه شریعت دا وایي چې بچو باندې خپل وس مطابق خرچه کول پکار دي قربانی سرمنې سره به څه کوي قربانی سرمن خپله استعمالولی شي دې نه جنماز جوړې وسکټ جوړې مشکیزه جوړې جورابا جوړې موزې جوړې دا ټیک دي سرمن غریب ته مالداری ته فقیر ته ټولو ته ورکول جایز دي اور که بدلې نغې دپاره قاعدې او ضابطې باندې ځان پوهېږه سرمن په داسې شیز سره بدلول چې هغه په استعمال سره نه ختمیږي دا جایز دي مثال په طور باندې سرمن د ورکا لایټ ته راواخیستلو ټیک دی دا استعمال سره نه ختمیږي فرنیچر د راواخیستلو کرسۍ د راواخیستله کټ ته راواخیستلو جاینماز د راواخیستلو ټوپۍ د راواخیستلې دا ټیک دي اور د سرمن داسې شیز په بدل کې ورکول چې هغه ختمیږي په استعمال سره دا ناجایز دي مثال په طور باندې سرمن د ورکه روټۍ د راواخیستلې روټۍ په استعمال سره ختمیږي دا ناجایز دي پیسې باندې د خرڅه که دا پیسې تا ته استعمال جایز نه دي ولې پیسې استعمال سره ختمیږي پسټیانې کیک بیکري دا شیان د راواخیستلو دا ټول ناجایز دي اور چې په دې شي سره د بدله که دا واجب التصدق دي دا به غریبانو ته بیا ورکوي روټۍ د رخصي غریبانو ته ورکوي پیسو باندې د بدلې کړي پیسې به صدقه کوي پسټیانې بیکري د رخصي دا به صدقه کوي په دې مسلې باندې پوه شوئ که پوه نه خیر دې ما نه بیا تپوس وکړه